وی باران باران به کولو چې چکر لبزو باران باران به کولو چې چکر لبزو اوس وی یخنی د ورانه زو اسی نو مې خو نه لمه خو د یو نه مکسمه کړو کچر جوړ شوی دا د چا نه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زه محمد صدیق او د وخت کې تنګي بوچی پل باندې ولاړ یم او روان یو د یوسف بابا ته. یوسف بابا زمونږ د تحصیل تنګي سره ډېر زیات نږدې ډېر زیات ښکلې او زبردست علاقه ده. خپل ملګري را سره هم دی فاضل شاه مهران عمر بابر علي اسد علي عرف بابر علي او زما سره خپل ملګری حسین را سره هم دی. یوسف بابا ته وځو. یوسف بابا د لار به هم تاسو ته زمونږ څومره ښکلې علاقه ده. بیا یوسف بابا ته چې په کومه لار به ځې او لار کې څه سمه ته راځي دا به تاسو ته هم ښیو. ښکلې علاقې ته روان یو. یوسف بابا ته بالکل تاسو هم زموږ سره اوسئ. یوسف بابا ته روان یو. ټنګي کالج په لار باندې ودرې خواځې نو یوسف بابا ته ورسېدو. وخت کې یوسف بابا ته موټرسایکل باندې روان یو. ډېر زیات خوند او مزې دي او مین وجه پکې دا ده چې نرۍ نرۍ باران دی او تاسو ګورئ یوسف بابا ته روان یو. تاسو خو د لار خو مو کتله خو نن چونکې د جمعې مبارک ورځ ده او بیا پکې ښکلی باران هم ورېږي خو د یوسف بابا ته چې څومره رانږدې شو یخني ورسره زیاته شوه او باران ورسره هم تیز شو. زموږ د دې سفر لاندې پټچي و تاسو ته سفر هم ښکاري ځکه چې باران ډېر زیات تیز دی. ملګري را سره هم دي فاضل شاه را سره هم دی. فاضل شاه مې نن ډېر په ښه موقع باندې ګیر کړی زړه خو نو خو بیا هم داسې وکړم چې په زور مې راوستو. فاضل شاه تاسو هم یخني کېږي څه دی؟ نو یخني خو دا ځکه چې یو خو جم هم شروع کېدو والی دی لږ لږ یخني شروع شوې ده بل باران هم دی او مار ته هغه ټیم کوم چې خیره سبب ولاړ ځکه چې نن باران دی او دا زما نه منل. بهرحال بیا هم روتي یو چکر دپاره خو دا پکې یو بېله مزه کې چې را په لاره کې د باران ګیر کې یخني وي که نه زه دا وایم چې لکه کوم زموږ کتونکي هم دي که نه هغوی ته هم دا ویل غواړم چې عام روټین کې څوک دي نور لګي او بس روان په چکر هغې به څه خوند خو د دې وي چې کله روان یې په لاره کې ښه لوند هم شي او درز هم پکې لوخړي بیا ولاسي نو مزه کوي خو چې موټرسایکل ترې بل کس کېنولی بالکل بالکل هسې که چې فاضل شاه دا خبره وکړه خو دا چې ما سره ډرایور شته خو زما ډرایور ما سره میلمه دی نو هغه خو موټرسایکل ته نه کېنوم خو چې کوم زما هغه ثناءالله دی نو هغه ما سره کښېني. ملګري را سره نور دی عمر هسې که چل دی عمر خو رانه وتښتې زما خیال دی مهران سره خبرې کوي یاره سفر لاندې دي زما خیال مهران ویل ته کې به خبرې کوو خبرې به هم کوو او لاره به درته هم ښیو خو ډېر زبردست او ښکلی موسم دی زبردست موسم دی او غواړو چې دا تاسو ته ضرور شیر کړو تاسو ته ضرور دا وښیو. ته یوسف بابا ته چې کله نړۍ زیات ښکلی موسم او زبردست موسم وي چونکې الریډي دلته کې چې کله هم څوک راځي په ګرمۍ کې هم دلته کې موسم ښه وي چونکې دا علاقه ډېر زیاته یخ علاقه ده چونکې بلندي زیاته ده نو علاقه هم ښکلې علاقه ده. یوسف بابا طرف ته ځو بالکل موږ سره اوسئ. ګورئ د یوسف بابا د ښکلې نظاره او ښکلې غرونه شروع دي. موږ هم بره روان یو په مزه مزه باندې چونکې په موټرسایکل باندې په دې لار چې سفر کوې ډېر زیات په احتیاط پې کوې او ډېر په مزه مزه به یې کوې خو زه چې کله دې غرونو ته ګورم دې نظارو ته ګورم نو هماغه ویل کېږي د لوړو لوړو یعنې د لویو لویو قدرتونو ربه ډېر زیات ښکلې زبردست. عمر را سره هم دی مهران را سره هم دی فاضل شاه را سره هم دی اسد علي عرف بابر علي را سره هم دی او حسین را سره هم دی. عمر چې غرونو ته ګورې نو څه وی او یوسف بابا ته څویم ځل چې راځي؟ یاره یوسف بابا ته خو زما دویم ځل دی چې زه راځم او ډېر ښایسته ځای دی مزېدار ځای دی. هسې دې غرونو ته چې ګورې څه ښکاري؟ یاره ډېر زبردست ښکاري دا غرونه
بل باران چې وشي نو دا لږ نور هم خشته نشي بیا. ښکاري خشته ښکاري نو بس ټول راشي ښه مزېدار چکر ووهئ خوند دې واخلې بالکل زه یم چې څنګه چې عمر وي راشي د خوند نه مزه واخلې پادشاه نه صاحب یو تپوس کوم پادشاه چې کله ته دې غرونو ته ګورې که نه نو څه تیارېږي یاره ډېر زیات خوشحاله شم ځکه چې که خیال وکړې ډېر پرسکونه ماحول او ډېر زیاته مزه کوي که نه او بس دا زړه مې واچوه نه چشمې خو لګوه ځکه چې لکه دوړه موړه راځي که نه دوړه خو چونکې نشته باران دی بالکل ویل کېږي دا خو ویل کېږي چې دلته کې ګلې خم کېږي وره خم کېږي خو هغه ټایم کې بیا موږ نه راځو ځکه چې بیا خو یخني ډېره وي که نه دا خو نن یخني اوس هم لږه لږه شته او چې واوره ډېږي بیا خو به خامخا یخني ډېره وي نو ما سره ډېره زیاته وکړه او ډېر ماشاءالله ډېر زیات ښکلی ځای دی هسې ویم نو هسې نوم یې خو نه علم خو د یو نه به قسمه کړو کچرګه جوړه شوې ده د چا نه بالکل دا دې لپاره چې یخني ډېره زیاته ده کله چې یخني ډېره شي نو خلک ورسره راټول شي او راټولېږي به خامخا چې یخني ډېرې بل دا چې دوی خو ما پوه کړي نه وو ماله د باران ته هوا د ټپې خو نه راځي نه تیرا کارا د دولت جاهره دا د باران میرا تیرا کا کومونه پښه پکې بالکل یوسف بابا ته رانیزي یو په غرونو باندې خو د فرمان کسکر یو ښکلی شعر راته یاد شو زه چې تاسو سره هم شریک کړم فاضل الله سره هم ولاړ دی وایي باران باران به یې کولو چې چکر له وځو باران به یې کولو چې چکر له وځو اوس چې باران بیا یې راځي بخیر دی وایي باران باران به یې کولو چې چکر له وځو باران به یې کولو چې چکر له وځو اوس وایي یخني د مړه نه ځو بالکل تاسو ګورئ د یوسف بابا دا ښکلی چکر زموږ دا خنداګانې مخران سره خبرې کوم یو دوه خبرې ځکه چې مخران ډېر زیات مزه کوي مخران ما د فرمان کسکر شعر وي ته لږ شعر درځي تا چې کوم شعر وي داره تو وایه وایي باران باران به یې کولو چې چکر له وځو اوس وایي یخني ته نه ځو بالکل د یوسف بابا ښکلی چکر زموږ خنداګانې مستي او ورو په مزه مزه باندې خو یاره دومره ښکلې علاقه زه به ده ووایم که نه چې نور خلک چې کوم طرف ته ځي زه هم چېرته مزه یوسف بابا ته دا ډېرې زیاته ښکلې علاقه ده حکومت له هم پکار دي انتظامیې له هم پکار دي چې د دې سایډ باندې د ټوریزم دپاره ټورسټ دپاره لږ شانتې توجه ورکړي او دې سایډ ته لږ وګوري یا روډونه ښکلي کړي دلته کې سهولیات نشته چې سهولیات ورته راولي بیا به ډېرې زیاتې مزې وي خو چې څوک راځي ځان سره خامخا سره وړی یاره زه وایم که نه چې هغه وایي چې یله والله چې د یوسف بابا دا غرونه خو سم اوچت دي او په رښتیا سم اوچت دي لکه زه چې رالم که نه نو یاره دومره ښکلي او دومره زبردست او چې زه هم لاندې مې کله وکتل که نه نو ما ته یقین مې نه کېږي چې په دې غرونو باندې زه راښت یم ځکه چې 70 موټر سایکل ته ګوره په دې ځینو باندې راښتو ته ګوره نو زه هم چې کله هم یوسف بابا ته راځي او دا غرونه ګورئ او دې ته چې کله لاندې وګورئ نو بیا ورته څه بل شانتې ښکاري خو بیا خو هم یوسف بابا ته ډېر زیات ورنږدې یوسف بابا مزار ته وځو یوسف بابا د ښکلې مزار ته مونږ راورسېدو یوسف بابا مزار ته به هم ورځو مزار ته به دننه هم ورځو او دا به هم ویم یوسف بابا مزار ته د تنګي بوچې پل نه تر دې مزاره پورې 30 کیلومیټر مزل دی 29 دا مزل دی دې ځای پورې نو ښه په اسانتیا سره دلته کې سړی راتلی شي مزل دومره نه دی او علاقه ډېره زیاته ښکلې ده یوسف بابا مزار ته به دننه هم ورځو او د یوسف بابا چې کوم دلته ارد ګرد ښکلې ځایونه دي هغه به تاسو هم په سکرین باندې ښیو بالکل مونږ سره اوسئ
یوسف بابا ښکلی مزار دننه ورځو یوسف بابا مزار ته دننه تاسو ته ښیو ښکلې علاقه ده زبردست بل پکې چې کوم د نښتر او قیمتي بوټي دي هغه هم دلته ډېر زیات دي او ورسره یوسف بابا دا نور ښکلې ښکلې ځایونه ښکلې ښکلې غرونه او شنه شنه شینکۍ چې کوم دي نو بالکل دا هم تاسو ته ښیو یوسف بابا ډېر زیات ښکلې مزار دننه ورځو موږ سره اوسئ مونږ کور خورو مهرانه او دا امرود خوري څنګه چې تاسو ګورئ د یوسف بابا د ښکلې نظارې د ښکلې غرونه او بیا د ښکلې علاقه چې کوم د یوسف بابا تاسو په سکرین باندې ښکاري او ورسره دا به هم درته ووایم دلته چې څومره ټوریسټ راځي چکر باندې چې کوم خلک راځي نو یوازې د تنګي د علاقې نه بلکې ټول ډسټرکټ چا څه دی آوټ اف ډسټرکټ د ټولې KPK داسې خلک راځي دلته کې ډېر زیات راځي چونکې دې ورځو باندې خو لږ کم وي او داسې چې کله د اختر موقع وي یا داسې 14 اګست یا نور دلته کې خلک ډېر زیات راځي نور ملګري مېلمانه هم راغلي دي به هم خبرې کوو چې زموږ سره کوم ملګري السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم عباس تاسو کوم ځای نه راغلي تخبې نه راغلی یو جی تخبې نه دلته چکر دپاره راغلي او جی او چکر دپاره څه کې راغلي یې بس خپل ګاډی م راوستې دی ویکینډ مونږ وی راشه چکر به مو وخې دی لکه هم جمعې په ورځ شوټي زمونږ خو سټوډنټان یو هفتې اتوار شوټي که نه کله چې تاسو په تنګي بازار باندې راوختئ او یوسف بابا دې ځای ته رانږدې شوې زړه کې م څه راغلی یاره زړه کې خو م ډېر عجیبه شان دی د هغه راغلی مونږ ته چا ډېر صفت کړی وی وبخېږي غرونه دي وی ډېر ښکلی ماحول یې پکې نو مونږ را روان وو پهله خو راته لاره م نه و معلوم دلته م د کسانو نه پولیسو نه م تپوس وکړو نو راورسېدو بس اوس دا راته ووایه یوسف بابا کې دې وخت کې موجود دی تاسو خپل پخلی هم کوئ هغوی سره به هم خبرې کوم خو دا راته ووایه چې دې وخت کې څه زړه کې راځي دا دومره ښکلې علاقه څه ویل دې باره کې یاره بس ښه علاقه ده لکه یو سړی مري ته خیږي که نه ګلیاتو ته ځي لکه یخ موسم له ځي غرونو له ځي نو یو سړی لکه دلته KPK د ډسټرکټ دی 400 مردان خلکو لپاره ښه ځای دی یاره چې دلته راځي یوسف بابا او بالکل دلته راتلل پکار دي یخه هوا چلیږي ماحول ښه دی بالکل څنګه چې عباس به دا خبره وکړه نو داسې همدغه خبره ده زه به دا ووایم چې کله موږ په لار کې راتلو نو تاسو په ویډیوز کې څنګه وکتل نو ښکلې نرۍ نرۍ باران پکې هم ورېده او مزه یې هم وه السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو ټول یو ځای راغلي یې که نه تاسو نوم عادل خان عادل خان دا راته ووایه دلته کې یوسف بابا کې دا نرۍ نرۍ باران چې ورېده او تا چې کله پخلی کوو نو څه زړه کې راته ډېره مزه یې وکړه پخلی م چېرته کړی نه و خو ډېر خوندونه م ترې واخیسته او بل علاقه داسې کولاو ده نو خوند ډېر کوي موسم هم ډېر ښه دی پخی څه دا راته ووایه چرګ دی جي او بره کسان لګیا دي هغوی وریجې پخوي هسې څه تجربه یې پکې شته که نه نشته اوس اولنی ځل دی دا اولنی ځل دا ډېر مزه کوي زه به دوی ته ووایم کله چې موږ په اولني باندې کله پخلی کوو نو مالګه مرچکې به کې موږ نه بالکل هېرو او زه یم چې داسې هم په سکرین باندې هم تاسو کتلی شئ عباس به او عادل محنت کوي لګیا دي او دا سیز چې کوم چکن دی هغوی هغه تیاري دا ته عباس بھائی چکر یې خو هم ډېرې والي یوسف بابا ته راغلي یې یوسف بابا باره کې څه وایي یوسف بابا ډېر ښکلی ځای دی بل دې لارې نه هم ډېره مزه واخیسته لار ډېره ښکلې لار ده او ډېر په سور باندې راغلو دلته خلکو ته څه ویل غواړي دلته څوک راشي چکر ووهي خامخا راشي د علاقه ډېره ښکلې ده کولاو علاقه ده موسم پکې ډېر ښکلي او هواګانې ډېرې ښکلې دي مزه ترې واخلي خلک مزه ترې واخلئ بالکل دلته کې راشئ مزې واخلئ دې ځای نه موږ هم خوندونه مزې اخلو تاسو هم واخلئ خو یو خبره ځان سره یاد ساتئ چې ځان سره هر څه پوره راوړئ او دې موسم کې چې راځئ نو ګورئ کمبل یا څادر سویټر وغیره خامخا راوړئ جرسي ځکه چې ما سره څوک ملګري راغلي سمې کړو کچره کې دې جوړې شوي دي بالکل ځکه چې یخني ډېره زیاته ځان سره سره راوړي نه دي نو دا خبره پکې هم مینشن کول ضرور غواړم ښکلې علاقه تاسو په سکرین باندې هم کتلی شئ چې کوم دا دې ځای دا علاقه ده زبردسته علاقه ده او ډېر زیات ښکلې نو دلته کې راتلل ډېر زیات ضروري ګڼم دلته چې راشئ د دې ځای نه خوند او مزې واخلئ او د دې علاقه وګورئ نور که دلته کوم ملګري راغلي هغوی سره به هم خبرې کوو د یوسف بابا په حواله باندې به دې تپوسونه کوو بالکل موږ سره اوسئ بالکل چې یوسف بابا ته راځئ نو دې ځای چې کومه نښه ده دا به هم ځان سره راوړئ چې ټوسټ ډوډه چې ورته ویلی شي یا ورته کاشکاش ویلی شي دا به هم ځان سره راوړئ ستاسو نوم دی لکه حمدالله کوم ځای یوسف بابا یوسف بابا یې
ها. دا ته وایې چې دا کم ځای نه راوړې دا دې ځای دی. دې ځای دي ها. دلته کې خلک اخلي ولې نه؟ په څو باندې دا یو ګوتی دا په 10. د ډوډۍ ګوتی په 1.5 ها. او د کاشاش دا په 50. کاشاش په 50 او ته سکول وې ها. کم ځای کې سکول وې ته د یوسف بابا کې کوزه قلعه کې. کوزو قلعه کې بالکل د یوسف بابا دا خو ډېر زیات مشهور دی چې خیم هلکه راځي نه دا خو ځان سره وړي د دې ځای چې کوم دا ډوډه مشهوره ده یا ورسره کاشکاش دا خو خلک وړي د دې ځای نښه به خو ځان سره وړي د هر شي په شکل کې یوسف بابا ډېر زیات ښکلی ځای دی تاسو هم راشئ دا چکر ولګوئ او دې وخت کې زموږ سره اوسئ ټولې زیاته ښکلې علاقه زبردست علاقه د یوسف بابا دا ښکلې علاقه ما سره زموږ چې کوم میلمه دی د سندھ سکر دا هغه سره هم خبرې کوم حسین جی بتاؤ یہ علاقہ کیسے لگا یہ علاقہ بہت اچھا لگا مزہ بھی آیا انجوائے بھی کافی کی بہت اچھا لگا بارش بھی ہوئی تھی موسم بھی بہت اچھا ہے ہوا بھی چل رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسے پہلے تو کبھی نہیں گئے نا ایسے علاقے نہیں ایسے پہلے کبھی نہیں گئے پر یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے بالکل د یوسف بابا دا ښکلې چکر دا ښکلې نظارې او دا ښکلې غرونه یوسف بابا چونکې ډېر زیات ښکلې علاقه ده زبردست علاقه ده نن چې کوم موسم دی د یوسف بابا نو زه خو ډېر ځله راغلی یم خو داسې موسم چېرته ما نه لیدلې یو خو یخني هم ورسره ډېره زیاته ده یخه هواګانې هم لګي بیا ښکلې چکر فاضل سره اخري خبرې کوم بیا ستاسو نه به اختتام علم فاضل دا راته ووایه دې پورې رالو چکر کانا پینا څه شو څه وی اخره کې څه وی ډیره مننه صدیق بھائی ډیره زیاته مزه لري چکر وکړم چې موږ یوسف بابا ترلو د ضلع مومن تحصیل پلانغار علاقه را او یو داسې ځای چې دلته کې انسان کله راشي نو هغه چې کم مصروفیات شوي او د تېرې هفتې یا د تېر ټایم او مطلب هغه ذهني ټارچر شوي نو چې دلته راشي د هغه هر څه ته هېر شي ځکه چې ریفریش شي ډېر زیات ښکلی ځای دی او چې کم نور زموږ رونه دي د اواز اوري نو هغه هم چې خیر یو ځل خامخا یوسف بابا چکر ولګئ لارې چونکې لږ غوندې سخته ده خو بیا هم دغه ډېره زیاته مزه کوي او دا ورته وایم چې یخنۍ موسم کې مه راځئ ډېره مننه فاضل شاه خوشحاله بابا داسې کوم ملګري ما سره راغلي ټول ډېر زیاته مننه یوسف بابا دا ښکلی چکر مونږ ووهو کوشش به کوو دلته بار بار راځو خو زموږ سرکاري حکام والا ته هم زموږ دا اپیل دی دا درخواست دی چې په دې سایډ باندې په لږ شانتې ورته وګوري نظر ورته وکړي چې په دې سایډ باندې خرچې وکړي چې کوم ټورسټ دي کوم ټوریزم دی چې کوم چکر سیلګري دي چې کوم دلته کې راځي چې هغوی هم دې خوا راځي او دې ځای نه خوندونه او مزې واخلي انشاءالله بار بار به راځو تاسو د ښکلې علاقه د یوسف بابا د علاقه به ته خو دې ته لږ پام ګېرنه وشي بالکل تاسو هم دلته کې راشئ یخنۍ موسم کې راشئ نن چې کوم موسم دی نو ډېر زیات زبردست موسم دی ښکلی موسم دی خپلې دعاګانو کې مې یاد ساتئ انشاءالله نوې ویډیو کې تاسو بیا راځو د لوی الله په امان باران دی او یخني زموږ ځان سره